بسم الله الرحمن الرحیم. د تاریخ اوسه سودم په سلسله کې زمونږ ملاقاتونه ریسرچ او تحقیق روان دي. موږ د خپل درنو خوږو مشرانو سره وخت په وخت ملاقاتونه کوو. د گڑھی امازۍ یو ستر یو نوموړی خان عبدالسلام خان صاحب سره زمونږ نن ملاقات دی. جی د عبدالسلام خان زما فرست کوېسچن دا دی چې دی موږ ته خپل هغه تعارف موږ سره وکړي. جی عبدالسلام خان. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالسلام دی، د پلار نوم مې عبدالقادر خان دی، بن محمد عمر خان، بن دوست محمد خان، بن میر افضل خان، بن نامدار خان. او د گڑھی دولت ځای اوسیدونکی یو. زما اصلي تاریخ پیدایش چې کوم دی نو هغه 51 دی. ما ابتدائی تعلیم په گڑھی دولت ځای کې پرایمري سکول کې کړی دی. بیا های سکول گڑھی کپوره کې مې ایڈمیشن واغېست. بیا مردان کالج نه ما ایف اے کړی ده. د پېښور یونیورسټۍ نه ما بی اے کړی ده او د ایس ایم کالج کراچۍ نه ما ایل ایل بی پاس کړی ده. ناظره تاسو چا سره وویله؟ زمونږ دلته کې یو استاد و، نوم یې خو محمد عیسی و، خو خلکو به ورته ګړی استاد وی. نو هغه سره موږ قرآن شریف سبق ویلو. څه دا خلاصه ملاصه داسې د واړه کتابونه هم ورسره ویلو. بیا چې وفات شي بس بیا لکه سلسله دغه شوله. میټرک په دغه کې 69 کې اف اے ما په 73 کې کړی وه، بی اے ما په 78 کې کړی وه او ایل ایل بی ما کړی وه په 80 کې 81 کې او 81 کې یو زبردست نما ریزلټ یو دغه چې په کوم وخت مونږه زما واده په 81 کې اکتوبر 81 5 اکتوبر داسې خوښه چې مونږه ډولې له روانېدو نو ډاکي مال خپل ریزلټ راوړه او ما ته مبارک شوي ته په دغه کې پاس شوی یې. نو بیا خلک راغی ما ته مبارکي راکړله. کالج کې تاسو آؤٹ اف کریکولم لکه سپورټس وغیره؟ سپورټس خو لکه د دریم جماعت نه واله تر بالکل یونیورسټۍ پورې لکه ما دغه کړی دي، گیمز کړی دي. هاکي مې کړی ده، باسکټ بال، هاکي، والی بال، کرکټ زما پسندیده دغه، بلکې دا کرکټ انټروډیوس کړی دلته کې په دې علاقه کې ما او ایتھلیټکس کې لانګ جمپ، های جمپ، ډسکس، ګولا او 100 میټر شوټ به ورته وایي، ډېره تیزه منډه وي. نو دا چې کوم دی نو لکه زما په سپورټ کې دغه و. دا تقریبا زه 7-8 سال مسلسل ضلع مردان لکه چمپیون وم، لکه شیلډونه مو، کپونه مو، سرټیفیکیټس د هر څه. او بل څه جاب وغیره تاسو سروس ما لکه داسې نه کړی. بس موږ خو زمیندار و، پلار مې اصلیت کې کمزور شه. بیا ما زما بل کشر ورور هغه وړوکی و ډېر زیاته، نو بیا ما لکه زمینداري به کوله او خو دغه زمینداري به مې کوله، لکه ټول انحصار زما په زمیندارۍ باندې. دا ډي آر سی هم کله جوین کړی؟ دا په 2017 کې 2017 کې لکه زه ډي آر سی دغه د دې نه مخکې یو پراجیکټ و، د دې ډي آر سی یو پراجیکټ و، مصالحتي کمیټي به ورته یو پراجیکټ و، یو کال چلېدلی و. بس دا حکومت څه تجربه غونته کوي کولی چې یاره دا شی کامیاب دی که نه. نو زه د هغې هم چیرمین وم، مصالحتي کمیټۍ. جی سر پالیټکس تاسو کله سټوډنټ لایف کې جوین کړل یا آفټر سټوډنټ لایف؟ نه سټوډنټ لایف کې تقریبا سټوډنټ وم، جماعت اسلامي سره وابسته وم او بس هغې سره روان وم. 2013 کې ما صوبایي الیکشن کړی د جماعت اسلامي په ټیکټ باندې. په 93 کې یا په 97 کې د قومي اسمبلی الیکشن ما دغه کړو په جماعت په دغه باندې. بیا ما قومي وطن پارټي جوین کړله. کله جوین کړو؟ ما قومي وطن پارټي په 2013 نه پس لکه 13 کې خو ما الیکشن د جماعت په سطح باندې کړو، ټیکټ باندې. 13 نه وروسته بیا ما قومي وطن پارټي
جاین کړل. کلي کې ستاسو نظامتونه وغیره ده؟ زه یو 4 ځله د دې خپل یونین کونسل ناظم پاتې شوی یم. جی جی. په هغې کې هم د دې خاورې څه خدمت کړی دی؟ څه یاره په دې خاورې خو ما دومره خدمت کړی دی جی چې لکه څونه په ما باندې فرض ما د هغې ما دغه کړی دی چې لکه زه د هغې نه سیواره دی خدمت وکړم او د کمزورې طبقه مې ډېره زیاته سپورټ کړی وه، دې مې دغه کړی و، ترقیاتي کارونه مې دا دې ده کې تاسو دلته کې دا یو ایجوکیشن کیمپس غونډه کې دلته زموږ د خوړ په غاړه باندې دی، دا تقریبا ما په دغه کې کړو په خپل دورې نظامت کې که نه. فضلیک صاحب د خدای پاک وبخښي بس هغه سره پکې ګپ شوی نو دا د کسي نه روانه بس تر دغه پورې 2000 پورې دا مسلسل ناظم پاتې شوی؟ مسلسل. دا هم د جماعت طرف نه هغه کې وی که نه؟ او دا هم د جماعت سره وم، جماعت سره وم. اتحادونه به هم کول لکه دغه خو لکه زه وم دغه کوم چې تاسو دلته کې سماجي خدمات دي معاشرتي چې سماجي خدمات خو بس دا دي چې لکه په ټول ګړي کپوره کې او خاص کر په ګړي دولت کې چې کم دی کوم څه داسې نښته یا څه دشمني یا طرفګني یا څه یي نو هغې کې به خپل خدمات پیش کوو او انتهایی خلوص سره لکه کار کوو او الله تعالی پکې برکت اچوي. د پښتنو باندې چې کومه سخته راغلې وه د اپریشن وغیره آی ډي پیز چې کوم ډېر په غټه سماجي خدماتو سلسله کې آی ډي پیز یو ډېر لوی کیمپ موږ دلته کې لګولو تقریبا د 6500 نه والا 7000 پورې کسانو په هغې کې هغې له تیاره ډوډۍ ورکوله، هغې له ډېر زیات خدمت کوله، د زنانو دپاره د سړو دپاره د جدا جدا علاحده انتظام کوله، دا ټول موږ لکه کولو خپل خدمات هم هغې ته پیش کړي وو او ډېر لوی خدمت هم وله کړو. جی سر دا په څومره لکه وخت تاسو دا کیمپ ساتلی؟ دا تقریبا څه یو 3.5 میاشتې وو. حاجي او د مردان د کیمپ نه علاوه آیا تاسو په خپل کلي کې آی ډي پیز لپاره څه هلې ځلې کړی وي؟ نه آی ډي پیز کیمپ دلته دغه کې وو زموږ کلي ګړي دولت ځای کې وو. جی جی. دلته زموږ د کور سره نږدې ایجوکیشن دغه کې دا خدمات دي چې د ګورنمنټ های سکول ګړي دولت ځای چې کوم دی نو دا د اوقاف نه دا ځمکه ما دغه کړې وه بلکې بس دغه شانته راګې راکړه وه، بیا پکې FIR-ونه او دغه را باندې وشو هم الله تعالی ختم کړله. دا دلته کې چې کوم دی نو یو ګورنمنټ ډیګري کالج فار ګرلز دی، یو ګورنمنټ های سکول ګړي دولت ځای دی، 3 پرایمري سکولونه دي، دا ټول په دغه کې د اوقاف په ځمکه کې دي.